ما ویل کې د پی سی بي چیرمن محسن نقوي صاحب غوسه شوی دی د پاکستان کرکټ ټیم چې څومره هم په پاکستان کې د کرکټ سټیډیم دي هغه ټول ورانه کړل او سٹارټ یې د قذافي کرکټ سټیډیم نه واغستو لاول دا ورانه بیا بعد کې نور د پنډۍ او د کراچۍ کرکټ سټیډیم هم ورانه بیا مې بل سوچ داسې رالی ما ویل کېدای شي دا پکچر چا ډیټ کړی و چې یاره پاکستان کرکټ ټیم مسم میچونه بیلي راشي دا کار دله تمام کوم دا کار دله ختم کوم کرکټ نور نه کوم پاکستان والا ته بالکل یقیني خبره کوم چې په پیل اصل مې څنګه وکړه نو دغه خبره مې مایند ته رااله خو بهرحال زما جست دغه مس انډرسټینډینګ بیا چې ما پوسټ کله ریډ کو پوسټ مې کمپلیټلی وکړو په هغه کې داسې لیکلي چې د اختر د جوټیانو باوجود هم محسن نقوي د پی سی بي چیرمن راغلی دی او په سټیډیمونو باندې دوره کوي د 2025 د چیمپئن ټرافۍ دپاره چې کوم سټیډیمونه دي په هغه کې کار روان دی په پاکستان کې په دوم دام سره په قذافي کرکټ سټیډیم باندې اوس په موجوده ټیم کې کار روان دی او د اختر په موقع باندې هم په دغه باندې کار لا نه دی ودرولی شوی او کار په سټارټ دی تر لا دې مهال نو پی سی بي چیرمن محسن نقوي صاحب د دغه سټیډیمونو دوره وکړله او په هغې باندې دا تاکید وکړو چې تر څومره چل پاسبلي کرکټ سټیډیم یې تیار کړی شي او څه قسم کمی چې په کرکټ سټیډیم کې موږ ترانه شي ځکه چې په غټه سطح باندې چیمپئن ټرافي د دې هوسټینګ کیږي او انټرنیشنل ټیمان په دې کې حصه اخلي نو انټرنیشنل سطح باندې چې په دې کې بالکل څه کوتاهي ونی شي او څه کمی پکې بالکل رانه شي نو تیاری خو سټیډیمونو حوالې سره روان دي خو بهرحال چې کوم پرفارمنس موږ د T20 ورلد کپ کې وکړل پاکستان کرکټ ټیم کې الله دې وکړي چې دغه پرفارمنس موږ دوباره په زندګۍ کې چرته هم ونه ګورو کوم مایوس کن پرفارمنس چې موږ د پاکستان کرکټ ټیم د سایډ نه کتلی الله دې وکړي چې چیمپئن ټرافۍ کې موږ دغه شانته کې مایوس کن پرفارمنس د دیو د سایډ نه ونه ګورو او په 2017 کې چې کوم چیمپئن ټرافي پاکستان کرکټ ټیم ګټلې و د سرفراز احمد په قیادت کې دغه په کپتانۍ کې نو هغه شانته کې چیمپئن ټرافي یو ځل بیا پاکستان کرکټ ټیم په خپل نوم باندې بهرحال خپل رائے را سره کمنټ کې شامل کړئ ان شاء الله ملاوي کې نو ویډیو په طرح د مال راکې اجازه الله پامان